پیسې به څنګه ګټو؟ د پیسو د ګټلو یو زبردست او یو اسانه طریقه چې هغه نه وظیفه کول دي چې وظیفې به وکړئ او تاسو ته به الله تعالی ګټه درکړي، نه وظیفه ده. یو بل یو اسانه طریقه زه تاسو ته ښایم چې پیسې به تاسو له الله جل شانه په خپله درکوي او خپله هم الله تعالی دنیا راولي او تاسو به انشاءالله العزیز خوشحاله یې او دومره به تاسو ته مراعات او پیسې میلاویږي چې تاسو پې ښه ګزاره کیږي. ګوره پیسې ګټل هم یو طریقه غواړي، یو هنر غواړي، صحیح شوه، او بیا چې د باندې د الله تعالی فضل هم شي او دې طریقې سره تاسو د عمل شروع کوئ، انشاءالله العزیز الله تعالی به تاسو له ډېرې روپۍ درکړي. ډېرې روپۍ چې دي دا ښه څیز دی، خو چې د نیکو کارونو دپاره وي، داسې نه چې تاسو ته روپۍ ډېرې میلو شي او تاسو بیا هغه فله لعب او په ګناهونو کې د الله تعالی په مقابله کې لګوئ، نو داسې پیسې نه دي. ښه پیسې هغه ښې دي چې د الله تعالی په دین باندې ولګي، د الله تعالی په دیندارو خلکو باندې ولګي او دغه رنګې د دین په خدمت کوونکو ولګي او په تورسرو، زنانو، کونډو، یتیمانانو، غریبانانو باندې ولګي. دې نیت باندې تاسو دا عمل شروع کړئ، انشاءالله تاسو به انتهایی مالدار شئ. اوس که یو سړی په ما دا اعتراض کړي چې ته په خپله ولې نه کې، الحمدلله زه هم کومه او ما الله تعالی وخت په وخت بهترین رزق، بهترینې روټۍ چې اوبه هر څه راته الحمدلله الله تعالی مهیا کړي او راته راکوي، خو تاسو هم دا طریقه واورئ. او د هغې نه مخکې موږ به تاسو به 1400 کاله مخکې صدۍ ته لاړ شو، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ژوند ته چې هغوی له الله تعالی مال څنګه ورکو، حالانکه هغوی دنیا نه غوښتله لیکن بیا هم الله تعالی ورته په مفتو کې ورکړه. حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه تاسو به پیژنئ چې درېمې خلیفه تیر شوی د اسلام، د هغه الله تعالی دومره مال ورکړی و چې یو اوښ به دلته را روان نو بل به ډېر لرې په دومره فاصله کې به روان و چې د هغه به په نظر باندې نه راتلو. خو کله چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته به کله د ضرورت شو د مال یا د پیسو، نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته به هغه درخواست وکړو، یعنی ورته به وفرمایل چې ضرورت شوی دی. عثمان غني رضی الله تعالی عنه به ولا هغه ټول اوښان ورکړه، څونه چې مالو هغه ټول په ټوله به د الله تعالی د رسول او د الله تعالی د دین دپاره وقف کو. حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه یو یهودي و، د هغه کویې و د اوبو، هغه کویي به هغه مطلب پیسې به یې اخیستلې، چا چې به اوبه وړې نو هغه به پیسې لومبی جمع کولې، بیا به د هغې له ځان له اوبه وړلې. مسلمانانو ته سخت تکلیف و. حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه د چې پته ولګېده چې د یهودي سره کویې دی، مسلمانانو ته د اوبو تکلیف دی، یهودي حواله ورلی وي داسې کار وکړه چې ته دا کویې په ما را خرڅ کړه. یهودي سوچ وکړو چې خرڅ مې کو بیا خبره ختمه شوه، لہذا په دې باندې راضي نه شو. عثمان غني رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې داسې کار وکړه چې دا کویې نیم په ما را خرڅ کړه، یو ورځ به ستا په حصه کې اوبه خلک وړي خرڅې وې ته، یو حصه کې به زما په عوض کې به خلک اوبه ځان له وړي. نیم کویې ته واغز یهودي وې زه چې بس نیم قیمت هم راکړه او بس بل دا چې خرڅوم یم ځان له. لیکن حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه هغه کویې چې دی دغه یو ورځ چې د هغه کومه مقرره وه هغه مسلمانانو ته مفت کو. بیا به د یهودي په نمبر کې څوک اوبه له نه راتله او مسلمانانو په نمبر کې فری اوبه وړلې، نو یهودي ورته وي چې اوس دا بله حصه م رانه واله، بله حصه یې هم ترې واخېسته او ټولې مسلمانانو ته وقف کو. نو خبره مې دا کوله مسلمانانو چې د پیسو د ګټلو طریقه مې راته ښودله، د هغې اسانه طریقه دا ده چې اول ته په ځان باندې صدقه هغه لازم وګرځوه. صدقې سره الله تعالی مال کمی نه. موږ مسلمانانو که چې ته سوالګر رانه پیسې وغواړي نشته، معاف که، لاسونه بوته لکه د غریبانانو دغه کې تله چې الله تعالی به دې جیب کې دا پیسې درکړي، خو ورکه یو 10 روپۍ که نه ورکه یو 20 روپۍ، کور خو دې بې نه ورانېږي. نو په ځان باندې صدقه لازم کوي، په ځان باندې خپل زکاتونه چې په چا باندې دي هغه لازم کوي وګرځوئ، او هغه غریبانانو یتیمانانو له
په ورځ کې خامخا څه ناڅه د خپل کور نه چې یو ډوټۍ وله لیږئ د صدقې په نیت باندې، یا ولا داسې یو 20-30 روپۍ ورکوئ، یا کو داسې هم نشئ کولی نو ځان له چې کم تاسو روټۍ راوړئ، ترکاري راوړئ، وړه راوړئ، غوړي، چیني، ګوړه راوړئ، وچه چای راوړئ، د هغې نه څه مقدار کې لږ مقدار کې غونډو څیزونه جدا جدا لږ کم که ګوتۍ کې، او هغه د دغه غریبانانو یتیمانانو کره ولیږه. نو انشاءالله د دې په برکت سره به الله تعالی موږ له دومره فراخي راکړي او دومره غټ نعمتونه به راکړي چې هغه نعمتونه او هغه فراخي زموږ په سوچ کې هم نه راځي. نو اصل طریقه دا ده د پیسو د ګټلو چې الله تعالی د دین دپاره موږ او تاسو ورکړه وکړو څه ناڅه صدقه د خپلو حاجاتو دپاره او د خپلو مسکینانو وروڼو یتیمانانو دپاره د خپل جیب نه هغه مختص کو چې روزانه به زه دومره اعتبار سره صدقه ورکوم د الله د رضا دپاره. انشاءالله د هغې د برکته به الله تعالی ګوره الله تعالی فرمایي ته زما په مخلوق رحم کوه زه په تا رحم کوم، ته په ځمکې والا رحم کوه اسمان والا په تا رحم کوي. نو چې موږ د الله تعالی په مخلوق رحم وکړو، په ځناورو رحم وکړو، په تورسرو یتیمانانو رحم وکړو، غریبانانو رحم وکړو، نو الله تعالی موږ له راکوي. بله خبره مې دا عرض کوله چې ستاسو په هر ځای کې به ستاسو امامان موجود وي. امامان ډېر لږې پیسې وي لیکن بیا پې الحمدلله د هغوی ګزاره کیږي. هغوی له د خپل وس مطابق روزانه یا هره جمعه 100 روپۍ 200 روپۍ دا مختص کړي او غریبانانو امامانو له دا خامخا د صدقې په نیت باندې ورکوئ. تاسو به ژوند کې هم برکت یو، ستاسو به په آخرت کې هم برکت یو انشاءالله چې د دغې بدلې به الله تعالی په دواړو جهانونو درکړي. دا ډېره اسانه طریقه ده، ډېره معززه مجربه طریقه ده د پیسو د ګټلو لحاظه دا طریقه خپله کړئ. الله تعالی مو سره زمونږ د ټولو مسلمانانو سره تمام حاجات او ضروريات پوره کړه. جزاک الله خیره.